الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور فكم رزبان چپوکی اکڑی شی پشپیلے کی ففزع من في السماوات ومن في الارض پس فیرہ کی و مبتلا شی ہر آغسیس چی پاسمانونو او پزمکا کی دی الا من شاء الله خنبوی یرہ پہا غچا چی اللہ غواری وكل اتوه داخرين او طول براشي الله فاكت ذليلا وترى الجبال تحسبها جامدة او توینی غرونو لرا چی گمان پکے دو یو گٹ سیز وهي تمر مر السحاب او دا با الوزی پشان دور یزو صنع الله الذي اتقن كل شيء دا کاریگری دا ها غزات چی پیدا کرے دے ہر یو سیز انه خبیر بما تفعلون بشک اللہ خبردار دے پا ہر آغا عمل باندی چی تاسوی کوے من جاء بالحسنة فله خير منها چاچه روڑ زان سر آخرت تنی کی اغلب غور بدل ملوشی وهم من فزع يومئذ آمنون او اغبا دغ رزی د سختون فامن کی منگا سورہ نمل کے ذکر کو دو غټو خبرو یو پا آغی کی اغا دا اللہ پاک وحدانیتو او دویم پا کی دا پیغمبر علیہ السلام رسالتو دا آغی دا پارا اللہ پاک منگتا دا پنزو انبیاء واقعات روڑل او پا آغا طول واقعاتو کی پا منگتا چی دا کمی خبری دلالت اکڑی شو پا ثبوت سر پیش کړی شو نو آغا خبره آغا دا اللہ یوالی او دا پیغمبر رسالتو اس چونکہ سورہ نمل منگا ختم کو دا سورہ نمل اخیرے روکو اخیرے ہی صدا نو پدی وجہ باندی اللہ پاک ہاغا احکامات چی پاغی بانی منگا ذہنی طور بانی تیار کو قیامت تا اس اللہ پاک منگتا دا قیامت دا رضی دا آغا احکاماتو دا منلو نپس دا آگی بینیفیٹس دا آگی فیدی او دا آگی نقصانات منتخی اللہ پاک ہوئی پیغمبر علیہ السلام ویوم ينفخ فی الصور کل چی پوکی اگلی شی پشپیلے کی ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ہر یو سیز با فخوف او فیر کی مبتلا شی خوهاغ سوکنا چی اللہ یغواری وکلن اتوه داخرین او دا طول با اللہ پاک تزلیل راوستی شی دا مفسرینو پشپیلے کی سلور قول دی چی دا شپیلے با سو پیری والی کی گی شپیلے خو بوالی کی گی لازمن خدا با سو پیری والی کی گی با سورا وقفہ کی بوالی کی گی او دی کی با مخ کی سو والی کی گی ورستو با سو والی کی گی دا دی دا طول نخکل حل اگر روح المانی کی محمود علوسی سے برئیس ترے اگر وی دا شپیلے صرف دو دی او د یوې شپیلې د بلې شپیلې ترمنځ د څلوېښتو کالو وقفه ده د یوې شپیلې سره به چې کوم مخلوق یي هغه به ختم شي د دې نه پس به مخلوق پاتې نشي او د دویمې شپیلې سره به بیا الله پاک اسرافیل علیه السلام دوباره را ژوندي کي نو دغه به د قیامت شپیلې دې سره به قیامت هغه واقع شي او پا تفسیر مدارک کی امام نصفی سے لکھی او پا بیان القرآن کی اشرف علی تانوی سے لکھی او پا تفسیر کبیر کی امام رازی سے دا شپیلے دا شپک دی شپک شپیلے بوالی کی گی دا پنزو دا قیامت نا مخ کی دی او دا یو با دا قیامت نا رستی او اگی وی دا با دا مختلف حالاتو دا پارا والی کی گی لیکن دا قول چونکہ دور زیاد قوی نه دی نو پدی وجه باندې مونږ به پدی باندې مخکې لړ شو دغه په ځای باندې پریدو دا چې کوم دوه شپېلې دي پدی باندې به خبره وکړو دا به د عیسی علیه السلام د راتګ نه پسی او پس د هغې نه به وي چې دجال هغه ختم شي او د هغې نه پس به وي چې کله په مخ د دنیا باندې مسلمانان پاتې نشي
بس اخري مسلمانان چې کم پاتې هغه به د دې شپېلې نه مخکې الله پاک یو نرمه هوا راوالوځي او هغه هوا سره به د هغې په دې ترخونو کې یو قسم بیماري ولګي چې د هغې نه به هغې ته دومره ډېر تکلیف نه وي خو صرف هغه به یو بهانه وي د هغې د ساه د ایستو کوم وخت کې چې قیامت قایمېږي دغه وخت کې په دنیا په انسان به چې کوم پاتې نو د دنیا په مخ به صرف کافر پاتې مسلمان بني تر څو پورې چې مسلمان شته قیامت نه قایمېږي خو چې تر کله د الله پاک کلمه اوچته شي بس قیامت به قایم شي الله پاک وایي په دغه ورځ باندې به یره نو دا یره به په دې ړومبې شپې لګي او که دا یره به په دې دویمه شپې لګي نو مفسرین وایي ړومبې شپېلې سره خو دنیا ختمېږي نو د یرې څه پاتې کېږي نه ځکه چې یره خو راځي په ځي روح باندې نو دا یره چې ده دا به دویمې شپېلې سره چې کله دا دویمه شپېلې ووالي شي او دا خلک دا ناشنا حالت وویني چې قبرونه وچ وي او د دې قبرونو نه دا خلک روځي او بیا لکه دا ماته چې څنګه ناست یو دکه شان د بالجسم انسانان یو بل ته مخامخ شي نو دکه وخت کې به یره راشي او د هغه یرې وجه به څه اب د الله پاک هغه روبي چې الله وایي دنیا کې نه زما بادشاهي ده خو ما خپله بادشاهي دلته کې تقسیم کړې ده په انسان باندې اختیارات مې انسان لم سلغون ته ورکړي دي د دې دپاره چې اختیار چاله لاسو کې راشي نه هغه په هغه اختیاراتو په وجه باندې څومره په بره لړ شي د انسان ته معمولي غونته اختیار میلو شي په هغه معمولي اختیار باندې انسان کوم ځای ته ورسي داسې حد ته ورسي چې بیا هغه د پښتنو خبره سړی او نه سړی نه پېژني صرف او صرف چې کوم دی نو په خپله فایده کې لګیایي موږ ته به استادانو په درس کې یو خبره کوله یو ډېره مزیداره خبره وه خاص کر د بنیر عبدالودود شیخ صاحب د فضل غفور صاحب والد صاحب چې زما استاد و هغې وی یو پیره ځنګل کې باران شوی ځنګل کې چې باران وشي نو ځای په ځای باندې کندې او خوړونه مړونه او درې نرې لښتې ډک شي نو په هغې کې خو بله ځناور اوسي نو هغې نه لږې اوبه د زمري هغه غار ته تللی وې د زمري بچي را بار شوي خو چونکې واړه وو نو د هغه اوبو نه نه شو راوتی نو یو چیلی راله او هغې اوبه څکلې نه چې ویې که د زمري بچي پکې پراته وو نو هغې چې کله خپلې اوبه وڅکلې نو یو بچی به یې راوچته ووی په غاړه به یې کېښوده نو د زمري هغه 4-5 بچي یې د اوبو نه راویسته او په اوچه باندې کېنول دغه ځای کې خوا کې چې کومه ونه ونه یې په هغې کې کارغه ناست نو کارغه دا ټول حالات کتل چې ګوره دا خو د دې دشمنان دي دی راوباسي د چیلی اوبه وڅکلې وي لړه زمري لږ ساعت پس چې کوم دی نو راغې خپل دغه له غار خوا ته راغې نو چې ویې لیده نو بچي ټول رپېده نو هغې نه یې تپوس وکړو چې دا ولې نو هغې ورته وایي چې دا اوبه زمونږ غار ته راغلې وې موږ د غار نه خو راووتو خو د اوبو نه نه شو وتی نو دغه شانتې یو چیلی راغله او بس موږ یو کس راوچت کړو او په غاړه باندې کېنولو وی زمري اعلان وکړو چې دغه چیلی وګورئ چې زما د بچي وپېژني نو هغې یې راوسته بس وی هغې وایي چې زمري ورته وایي چې د نن نه پس زما د بادشاهۍ اختیارات تا سره دي بس ګرځه په دې ځنګل کې چې څه کې هغه کوه تا ته به مکمل ازادي تا ما باندې دومره لوی احسان وکړو کارغه وی دا ولیده وی یو څو ورځې پس باران وشو نو وی د هغه ونې په ویښ کې وی یو مږه وه منګک و نو منګک سوړي ته اوبه لړی نو وی د هغه بچي چې کوم دی نو هغه راووته ټول په رپېدو شو نو کارغه راغی نو یو بیبار راوباسه او کېنوبې نو د منګک بچي یې رابار کړو او بیا یې پې وزرې خوارې کړې چېرې دي ګرم شي خو چې هغې ګرم شو نو بس وي هغې وله وزرې کترول شروع کړو ځکه دی خو کار دا دی بس وي لږ ساعت پس وي کارغه چې صبح ځان پوهېده وي وزرې ته نه ټولې کټ کړې وي بس وي کارغه په ټوپونو باندې روان شو وي اکه چیلی خواله لړو وی ورته یې وایي چې نیکي تا هم وکړه نیکي ما هم وکړه تی بادشاه کړې زما نه یې وزرې کټ کړې نو هغې ورته وایي چې ګناه د هغې نه دی ګناه ستا دی سړی نه سړی به دې کتلی و که نه ما سړی وکتو نو زه یې بادشاه کړم نو تا نه سړي بچي چې دی نو هغې سره د امداد وکړو خود به سره دغه چل کوو نو زمونږ چې کوم دی نو هغه دماغ داسې بند شي که نه
چې موږ ته الله پاک هر څه ویلي داسې به کېږي داسې به کېږي، لیکن زمونږ هم موږ د نه سړي بچي پسې روان شو. نو هغه زمونږ مشران هم په ګډه اثر کي، کشران رالم په ګډه اثر کي، ښځې رالم برابر کي، مشران هم برابر کي، کشران هم برابر کي. او موږ نو موږ ځان ته ګناه نه کوو، موږ هغه ته ګناه کوو. حالانکې هغه نه سړی موږ په خپله باندې کتلي. الله پاک وایي دا انتهایي د یرې ورځ ده، د خوف ورځ ده. نو د خوف په چا باندې نه الله وایي داسې خلک به وي الا من شاء الله، چې الله یې وغواړي په هغې باندې به یرې نه وي. او به کوم خلک وي؟ به نیکان خلک وي. لکه زمونږ دا دوستان چې راغلي چې هغوی به د دنیا له دومره اهمیت نه ورکوي. هغوی به وایي لکه کوم محنت چې موږ دنیا کې به دنیا پسې کوو، دومره محنت آخرت پسې هم لغون ته پکار دی. الله پاک وایي دا به هغه وخت وي چې کله حساب کتاب نه شروع شي، پارچه لا اوټ شوې نه ده چې څه څه سوالونه دي پکې. پارچه چې اوټ شي د سوالونو پته بنده ته ولګي، بیا ښه شي چې څه پکې حل کولی شم. نو الله پاک وایي کل آتوه داهرین، خلق به اعتراض نشي کولی، احتجاجونه به نشي کولی، ټول به ماته ذلیل راوستونه مقصد سری لاس په نامه به ماته ودرېږي. وترى الجبال تحسبها جامدة، ته دې غرونو باندې ګمان کې د ډېر زیات مضبوطیا. د جامد نه مقصد هغه کلک دی، ته وایې چې دا ډېر زیات کلک دي. وهي تمر مر السحاب، دا به الوزي په شان د وریځې. لکه کوم حضرات لکه زمونږ حاجي صاحب شه، داسې ګڼ کسان زمونږ چې هغوی بار تللي دي، هغوی په د حجاز کې دا حالت لیدلی دی چې دا وریځې داسې خورېږي، بنده وایي دا چې که دې ته ورننه وتم چې څه چل به کوم، او پای کې هغه جاز دننه ورشي او هغه بالکل چې کوم لکه د اوبو رواني. الله وایي دا مضبوط غرونه به دغه شانتې رواني. صنع الله الذي اتقن كل شيء، دا کاریګري ده، دا یو کارخانه ده د هغه ذات چې اتقنا چې پیدا کوونکي د کل شی. انه خبیر بما تفعلون، هغه په هر یو کار باندې پوهیږي. اته د هر یو څیز پته نه، نو په دې وجه انسان ته ویلي دي، انسان ته خبره خلاصه کړې ده چې په کوم حال کې ستا فایده ده او په کوم حال کې ستا فایده نشته. د کوم کار چې ته وکړې نه هغه کار هغه ستا دپاره آخرت ته د راوړو دی، او کوم کار چې ته وکړې نو آخرت ته که د ځان سره راوړو نه بخښني. الله پاک په خپله باندې وایي من جاء بالحسنة فله خیر منها، چا چې ځان سره آخرت ته نیکي راوړه نو هغه د هغه دپاره ډېره غوره ده. ګوره دلته کې الله پاک د نیکۍ کولو حکم نه کوي، ګورئ د نیکۍ راوړلو حکم کوي. دا یو مین پوینټ دی. پیغمبر علیهم السلام وایي دوه عمله داسې دي یا دوه کسان داسې دي چې د هغوی اکاونټ به د آخرت دپاره خالي پروت وي، د هغوی اکاونټ ته به پیسې ځي خو جمع کېږي به پکې نه. په ورځ د قیامت چې هغوی کله خپل اکاونټ کولو کي نو د هغوی به هېڅ هم نه پاتې. یو هغه سړی چې په هغه کې د حلال و حرام او د جایز و ناجایزو تمیز نشته، هغه دا تپوس نه کوي چې دا زه څه اغوندم، څه په خپو کوم، څه په سروم، او دا څه بچو له راوړمه په خپله خورمه، دا روا دي که ناروا دي، حلال دي که حرام دي. نه، خو که د چا پولی وواله، که د چا اوبې وشلولې، که د چا په پټي باندې ورغې، که هر څه وکړو خو بس راغونډی یې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د کوم یو سړي د جسم یو عضو چې د حرام نه جوړ شو په هغه باندې د جنت خوشبویي حرامه شوه، نو چې د هغه ټول کار روزګار د حرام وي نو د دې سړي اکاونټ نه ډکېږي. دې هسې ځان کړی، ځکه چې الله وایي ان الله طیب ویحب الطیب یا ویقبل الطیب، الله پاک دی پاک قبلوي. دا چې کوم دی ولا ناپاکه را جمع کوي دې باندې دی په دنیا کې خو وخت تېروي او په دنیا کې ورته خلک ښه سړی ووایي نو دکې نیکي شوه. خو د آخرت دپاره الله وایي د ځان سره نیکي راونړه، او الله د نیکۍ د راوړو خبره کوي چې چا ځان سره نیکي راوړه آخرت ته نه هغه ته به بدله میلاویږي، او چا چې ګناه راوړه آخرت ته نه هغه ته به سزا میلاویږي. ګناه یې وکړه خو دلته کې توبه وباسله نو هغه ته په هغې باندې سزا نه میلاویږي، ځکه چې هغه دلته کې معاف کړه. لیکن زمونږ یو لویه مسله دا ده چې زمونږ مثال د لیوني د نکاح دی. موږ بې سوچه هر یو کار کوو. و یو مولي صاحب ویتلی و یو لیوني له نکاح تړو، نو دا لیوني چې کمی دا ډېر زیات مضبوط دي، ځکه دی خو کار روزګار نه وي. زمونږ دیوانه دی، زمونږ رور دی، که هغه مونږ په 4 تنه هم راکابو کولی شو، بس خو خورسکي او سملي اوده کېږي. نو وایي د لیوني نکاح هغې له یو مولي صاحب بوتلی، دا زما غونته کې ساده ګولې والا بوتلی و.
نو هغه ورته وایي چې بس زه درته سوام نو ما پسې به وایې ښه نو یې لیوني ورته وایي چې ښه نو هغه ورته چې کوم دی نو یې شروع وکړه چې مونږ خو ورته وایو چې یاره دا پلانکۍ چې د پلانکي لور دا ورته غوږ ایښي که نه بیا اخره کې مونږ سوال جواب کوو او وخت ورته ما پسې به وایې نو هغه ورته چې دا پلانکۍ چې د پلانکي لور ده نو هغه دا پلانکۍ چې د پلانکي لور ده چې د دې دوره مهر دی د دې د خپل مهر او د نفس اختیار چې تاله نو هغه به وایي د دې خپل مهر او د نفس اختیار چې تاله په دې دوره سرو کې په دې دوره ځمکه کې درکړی دی به په دې دوره سرو کې په دې دوره ځمکه کې چې تاله درکړی دی هغه ورته ما پسې مه وایه که نه نه به ورته ما پسې مه وایه که نه هغه ورته ما ته غوږ کېده نه به ورته ما ته غوږ کېده وایي زه تا ته وایم چې صرف خاموشه شه نه وایي زه تا ته وایم چې صرف خاموشه شه استاد جي لې غوسه یې کړه نو بس استاد جي پاسېدو او درش یې ورڅه پیړی دی ورته هم بوله بس هغه هم پاسېده په دې بل مخ ته هغه ورته هم بوله نو استاد جي خو کمزور و او لیوني د لاس یې چې وسګله استاد جي راوغورځو بیا را پاسېدو ورته وی ګوره زه تا ته وایم چې سم شه نه هغه ورته وی ګوره زه تا ته وایم چې سم شه وی چې زه درته څه وایم بس زما خبره منه که نه هغه ورته وي زه درته وایم چې زه درته څه وایم زما خبره منه نو هغه تېنه په دې بل مخ باندې شړپ وتمبو نو بس هغه تېنه هم په دې بل مخ وتمبو استاد جي راوغورځېد بس استاد جي وی یاره ته خو د سړي زوی نه هغه ورته وي ته هم د سړي زوی نه د ګرېوان نه ونیسه بس استاد جي یې راوغورځو د پاسه په سینه باندې وله کېښودو سینه باندې وله کېناسته د پاسه او راګیر یې کړو استاد جي ته دقه ځای کې هوش راغی ورته وایي زه بس بګو ښه هغه ورته وایي زه بس بګو ښه بس پاسېده دی پاسېده پټکي مټکي په سر که څادر یې په سر که را روان شه دی هغه لیوني د لاسه ونیسو استاد جي ما خو چې دا نکاح ډېر اسان کار دی خو دا مخکې دې نه دوره پرزولي دي چې دا وروستو به څه کوو نو زه هم مونږ چې کوم دی نو بس اکه شانتي په توک باندې لګیا یو ورپسې صرف اورو یې چې یاره استاد جي دا خبره وکړه بس یاره دی او زبردسته خبره وکړه یاره دومره سخته رز به یاره دا داسې به داسې به داسې به داسې دا مونږ نه وایو چې دا الله پاک وکړه نو مونږ هغه د عمل په لحاظ سره نه اورو بس صرف هغه سات کې چې کوم دی نو دا هم زمونږ یو خوشقسمتي چې غوږونو ته وردن نه کړو الله پاک وایي اے پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نو ومن جاء بالحسنة فله خیر منها چا چې ځان سره نیکي اخرت ته راوړه هغه ته به د خپلې نیکۍ نه غوره بدل میلو شي ځکه چې دغه د هغه د وس مطابق وه او الله به ورله بدلې د خپل وس مطابق ورکوي وهم من فزع یومئذ آمنون او هغه به د قیامت د دغه ورځې د سختو نه په امن کي هغه باندې به هېڅ قسم سختي نه بسم الله الرحمن الرحیم ويوم ينفخ في الصور فكما رزبان چې आवाज وکړي شي په شپېلې کې وفزع من في السماوات ومن في الارض پيره کې به هر هغه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي الا من شاء الله خو نه به پيره کې هغه څوک چې الله یې وغواړي وكل اتوه داخرين ټول به الله پاک ته راوستي شي تابعدار وترى الجبال تحسبها جامده ته چې وینې غرونه ته پې ګمان کې د ډېر مضبوط څیز وهي تمر مر السحاب او دا به رواني په شان د وریځو صنع الله الذي دا کاریګري د هغه ذات اتقن کل شیء چې هر یو څیز پیدا کړی دی انه خبیر بما تفعلون هغه ستاسو د هر کار نه خبر دی من جاء بالحسنة فله خیر منها چا چې ځان سره نیکي راوړه هغه ته به غوره بدله میلو شي وهم من فزع یومئذ آمنون او هغه به د قیامت د ورځې د یری او د خوف نه په امن کې